الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونسأله الكرامة بعد الموت فإنه قد دنا أجلي وأجلكم ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيهن خيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تمام حضرت شوق محبت سے درود ابراہیمی ہوئی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما عزیزان و حاضرین رون مسلمانان، اللہ رب العزت لوی فضل و احسان دے پا منتاسو باندی چی اللہ رب العزت منتاسو خپل خبری اور دولو دا پارکی نو دیو. دیر خلق بداسی وی چی اگوی با عباسیاتو کی فضولیاتو کی مصروف وی، لیکن دا انسان سعادت مندی اور خوش قسمتی دادا چی انسان خپل جنی و لمحا دسی مجالسو کی تیرے کی چی دا اللہ رب العزت دا یاد دا اللہ رب العزت دا محبت خبری کی. عزیزانو ساسو دوران دا قرآن کریم یو آیت کریمہ مول استلا و دا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو حدیث ساسو دوران دا مول استل اے کہ اللہ رب العزت دا معاشری دا یو فرد تذکرہ کرلا چی آغا فرد دا اسلام دا راتلون مخ کی پا پورا دنیا کی مظلوم ہو، معاشرتی طور باندی، معاشی و سماجی طور باندی، بلکہ خلق و بعد آغی جوندے پاتی کی دل عار گنل عیب بی گنل. چکر اللہ رب العزت دا اسلام رانا دنیا کے خورکڑا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت راو لے گو نو آغا فرق تا اللہ یو مقام ورکو یو درجہ والا ورکڑا، سماجی طور باندے ہم، معاشرتی طور باندے ہم، اخلاقی طور باندے ہم. ہاگا فرد سوکتے آگا دا زنانا عورت کہ دا اسلام دا راتلونا مخ کی پورا معاشرہ کی زنانا یو معیوب مخلوق ہو اور خلق بورتا دا حقارت پا نظر باندې قتل. حال دا دے معاشرہ نہ تعمیگی نہ مکملیگی بغیر دا عورتنا.
بغیر د زنانې نه. لیکن چونکې جهالت د دې په بنا باندې خلکو به ډېر په ښکته نظر باندې زنانو ته کتل، بلکې د هغې مثال په شان د یو مال و، لکه بازار کې ته ټماټر علي، فروټ علي، دارنګې زنانو ته هم خلکو په دغه حیثیت کتل. یو انسان په نظر باندې چې دا یو انسان دی زموږ غونته کې، د دې هم هغه رنګې حقوق دي کوم چې د سړو دي، په دې نظر باندې زنانو ته خلکو نه کتل. الله رب العزت چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې وحی راولېږله اور اسلام په پوره دنیا کې عام شو، نو الله رب العزت لکه څرنګه چې حقوق سړو ته ورکړو، نو دارنګې حقوق یې زنانو ته هم ورکړو. او په قرآن مجید کې الله رب العزت د هغه خلکو دل شکني وکړه چې چا به ماشومه به کور کې وشوه، هغه به یې ژوندی په ځمکه کې دفن کوله. وی ځکه خلق به مونږ له به پیغور راکوي اور عار به مونږ له راکوي، گویا د ماشومې پرورش هغه عیب ګڼو. نو الله رب العزت بار بار په قرآن مجید کې د دې رسم تذکر وکړه چې دا رسم د جاهلیت رسم دی چې په جنې باندې خفه کېږي او پالک باندې خوشحالېږي او به نتیجتاً جنې په ځمکه کې دفن کوي. الله رب العزت ارشاد فرمایل وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، هر کله چې د هغه جنۍ نه چې په ځمکه کې ژوندی دفن کړی شوې ده د هغې په باره کې به تپوس وکړی شي بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، چې په کوم یو ګناه باندې دا جنۍ وژلې شوې وه، په کوم یو ګناه باندې دا جنۍ په ځمکه کې ژوندی دفن کړی شوې وه. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، د هغې بنیادي وجه دا وه چې خلکو به عیب ګڼل، عار به یې ګڼل چې د جنۍ پرورش زه وکړم. نو د دې وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل فرامینو کې فضائل ذکر کړو چې یو سړی د جنۍ پرورش کوي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو سړی دی د هغه کور کې ماشوم وشوه او د هغه پرورش وکړو، نو حضرت فرمایي یدخل الجنه، الله رب العزت به د دې وجې نه جنت ته داخل کړي. څومره عظیم فضیلت او لوی فضیلت جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړو چې یو سړی د خپل یو ماشومې پرورش کوي اور تعلیم ورته ښیي، د هغې نه بعد د دې سړي ته به څه میلاویږي؟ یدخل الجنه، د دې وجې نه به دی جنت ته داخلېږي. بلکې قرآن مجید کې الله رب العزت ارشاد فرمایل چې دا زنانه د ستاسو په شان د انسانان دي، په انسانیت کې دواړه برابر دي. الله حضرت ارشاد فرمایي خلقکم من نفس واحده وخلق منها زوجها، الله تعالی تاسو د یو جنس نه پیدا کړی یې، ټول د بابا آدم علیه السلام اولاد یې. وخلقکم من نفس واحده، او د دغه جنس نه الله رب العزت د دې بیبیم پیدا کړل. وجعل منها زوجها، دې کې اشاره دی خبرې ته لکه څرنګه چې ته انساني د انسانیت د وجې نه تا ته حقوق میلاویږي، دارنګه یو زنانه ده ستا په نکاح کې ده یا ستا خور ده یا ستا مور ده یا بل محارمو کې یو رشته داره ده، نو په تا باندې د هغې حقوق لازم دي. هغه یو انسان دی، هغې ته به د حقارت په نظر باندې نه ګوري. نو څومره عظیم فضیلت الله رب العزت ذکر کو. او په سورت بنی اسرائیل کې الله رب العزت ارشاد فرمایي وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाई वलक़द कर्रमना मुंगा इज्जत वर्कड़े बनी आदम द आदम अलैहिस्सलाम तमाम औलाद तंग पाए की सड़ियों दाखिल दी नु पागे की जनानों दाखिल दी टोलो तमा इज्जत वर्कड़े दे वहमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात पवचन इंदी स्वार कड़ी दी पलम दबान दी सुख पद सीजे की आबाद दी चलता वचूबदा सुख पद सीजे की आबाद दी चलता दरियाबुना दरियाबुन दी अल्लाह फरमाई वफ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला मुंगा वर कड़ी दी दी लरा चाहे सड़ी दी चाहे जनाने दी पढ़ेरो मखलूक़ात बांदी तफ़ज़ीलन पे एतबार द वरतूब सरा हासिल दा कसड़े दे कजनान दा टोलू ता अल्लाह इज्जत वर करे दे दानो चिसड़े दे जनानता पखकतन जरूरी नाना अल्लाह फरमाई सूरत 3 की वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम अल्लाह पखपल जात बांधे कसम खुरी जमादे पखपल जातो जलाल बांधे कसम वी इंसान माडेर पखस्तो शक्लो सूरत बांधे पैदा करे दे का जनाना दा आओ कागज सड़े दे अल्लाह ताला पड़ेर खस्तो शक्लो सूरत बांधे अल्लाह पैदा कर दी अल्लाह बार बार दा जिक्र के इशारे दी खबरें था दसिन चरते इंसाना तपजान की इम्तियाजी हैसियत जान द पार साबित की कि जमा मुकाम ढेर उचते द जनानो द मुकाम ना ना पे इंसानियत के तसुद्वाड़े बराबर ये लकसरंग चित इंसानी दारंग इस्ताम तहत चिकमी जनाने दे अगम इंसानान दी आगे सरम अंग खस्त सुलूक कवा कम के तखपल लजान मुताल्लिक वाड़े बल्कि जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाई मन आला सलास बनातिन फअद्दबहुन्ना वज़व्वजहुन्ना व अहसन इलैहिन्ना फलहुल जन्नह जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पदी रिवायत की दी खबर तरफ तुम इशारा करेगा व इंसाना लकसरंगी चितवाड़े चीज़ हलाल व हराम पे जन्म फराइज़ व मुस्तहब्बात पे जन्म सुननो आदाब पे जन्म दारंगी स्ताकूर के स्ताकूर वालदा स्ता लुरदा स्ता मोरदा ताला पकार दी ची अवी तुम दा अहकाम इज़्दकी मुस्तहब्बात वर्तोख है सुनन वर्तोख है फराइज़ वर्तोख है हलाल व हराम वर्तोख है बल्कि फर्ज दादी लकसरंगी चीज सड़ो बांधी दुमरा इलम इस दकवल फर्ज दी क्या पे हलाल व हराम पे जनी दारंगी जनाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमा लकसरंगी ची पसड़ी बांधी दुमरा इलम इस दकवल फर्ज दी नुदारंगी प जनानो बांधी फर्ज दी और जनानो द पारा खो पकार दे चागो इलम इस दकी अगु पू इस दकी जक जमुंगा सुमर मुआशरती खफकानु न चिदी तो कूरुन की बल्कि कूरुना खराब दी दी वजिना कि जमुंगा जनानो की जहल गालिब दे एक जहलत ते एक इल्म निश्ते कि कला आवी द कुरान और सुन्नत न खबर हुई नुचरे द ख्वाखे औ दारंगी द इंगोर पमेंस की बजगड़ी रानिश कला ब दजियो द मोर पमेंस की जगड़ रानिश खुद दी जगड़ो बुनियादी वजह दादा कि मुंगा जनाना अगद इल्म न खबर खपल जुले वादा कर ले और द आगे ख्याल दादे कि जमा गुलाम अदा कि चरता मामूली को देखी स दगत यूशी नबे पजंग बंदे राजी खपल इंगोर सरा वस हकीकत के कोगोरी तो दी ख्वाखी बांधी दी इंगोर बांधी द ख्वाखी न सरमंगजुलश्ते न जामी इंजल ददेश्ते न देल चेहरा उड़श्ते अगवल कई पखपल खुशाली हो सर कई और खबर दे चौकी आगे तब अल्लाह सवाल कर कई दी ख्वाखिला पकार दी चिकला वाला इंगोर द ची प्याली रावड़ी
نو ودی ورته شکر لک ستا شکر دی ډېر چې تا زما خدمت وکړو دا نو چې دا فرض وګڼي چې خامخا ته به دا کار کوې او چې معمولي غونډه کې لږ دغتې وشي نو بیا ورته سناوی او کور کې جنګونه کوي نو دا ولې کوي بنیادي وجه دا ده چې علم نشته دی جهالت دی خواښې چا نه ده پوه کړ چې بهی دې زنانه باندې ستا د زوی د وجې نه چې دې کور ته راغله خپل د خاوند ضروري شیزونه د هغې حفاظت په دې باندې لازم دی نور نه ستا خدمت به لازم دی نه پې ستا د خاوند خدمت لازم دی دا چې تاسو سره کوي ښه کوي او خپل طرف نه احسان کوي پکار دی چې ته د دې شکر وباسې نو زمونږ د پښتنو په معاشره کې په ځای د شکر باندې سوي ورځ شپه جګړې چې دې زما دا تپوس نه کو دې زما دا تپوس نه کو ما له دا شی رانوړه نو د دې بنیادي وجه دا ده چې موږ تاسو کې څه دی جهالت دی چې کله علم وي نو چېرې به زموږ په کور کې جګړه رانه شي خواښې به وایي چې ښه کار دې وکړو زما د زوی په سر راغله زما په سر باندې لاس کېښود شکر دې ستا نو چې تا یو شکرې د هغه ادا کړه هغه به ستا نور خدمت کوي خو زموږ ستاسو زنانه هغوی څه کوي هغوی دا چېرته بلکې هغه داسې ګڼي عملا چې دا خواښې وایي چېرته بس دا زما غلامه ده حال دا د شریعت په هغې باندې دا پابندیانې نه دي لازم کړ نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وسړیا لکه څرنګه چې ته علم زده کوي څرنګه چې ته معلومات زده کوي دارنګې خپل کور والا باندې زده کا د دې دپاره چې ستاسو معاشره ستاسو کور په ښایستو طریقې سره تېرېږي سورة البقره کې الله رب العزت 18 قوانین هغه د کورنۍ متعلق ذکر کړي دي 18 قوانین دینه معلومیږي دا چې د کور د تربیت څومره ضرورت دی ځکه چې د کور ماحول ټیک وي نو سړی به بهر مزدوري مو کي کار به مو کي خوشحالۍ سره خو چې د کور ماحول ستا ټیک نه وي نو سړی به بهر مزدوري څه وکړي هغه به کور کې 2 سمه 2 بجو واري د دې وجې نه قرآن مجید کې الله رب العزت 18 قوانین د کور د اسلام متعلق ذکر کړي دي چې دا د خرابیانې چې کله اوزي د کور نه اله به تاسو د دین کار کولی شئ نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه څرنګه چې علم زده کول په سړي باندې فرض دی دارنګې په زنانه باندې د دې ډېر فرض دی ځکه د هغې په لاس کې لوی معاشره ده لوی مخلوق دی هغوی د هغې تربیت کوي بچي دي نسي دي کړوسي دي د هغې تربیت کوي نو چې علم ورسره نه وي جهل ورسره نو هغه به تربیت څه وکړي هغه په خپله تربیت طرف ته محتاج وي نو د دې وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی دی من عال 3 بنات یو سړی دی د 3 جنکو پرورش وکړو بیا حضرت فرمایي فادبهن هغوی ته ادب وښودو ادب معنی دا ده چې علم یې ورته وښودو ضروري احکام یې ورته وښودو د الله د حکم نه خبردار کړو چې دا حکم دی دا حکم دی ستا ذموارې نه دا دي ستا د انګور دا دي ستا د خاوند دا دي ستا د زوی دا دي چې دا ټول ورته وښودو پوه یې کړه وزوجهن بے پخستو زیکی داغی نکاو کو بے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی فَلَهُ الْجَنَّةِ دی سڑی تبا جنت میلاویگی دی پرورش توجی دا دن منگ تاسو سوچ کو کہ زمون پکور کی زمون لونه دی نور دی منگ دا اوی دا ادب سوچ کو نا دا علم سوچ کو چی اوی تس اخیو دا دی دا پارا چی سبا دا بل کور تزی دا آغا کور بادشاہن شی دا دی و بچی نصیبی چې کله د دې تربیت وشي دینی احکام دې ته وښودلی شي نو سبابا دا یو لوی قوم دی هغه په صحیح طریقې سره چلی او د دین په لاره باندې وبوځي د دې وجې نه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې ډېرې بیبیانې داسې وي چې هغوی باقاعده علم زده کړی او باقاعده صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به د هغوی نه د مسایلو تپوس کول دا ولې ځکه چې بهر خلق چې دا ډیر دي لیکن په نسبت د کور کې چې کور کې ډیر افراد موجود وي نو چې کله زنانه په خپل پوه وي مشره د کور هغه به د دې ټولو د ادب خیال ساتي د علم خیال بساتي د حلال او حرام خیال بساتي خو چې کله هغه مشره جاهل وي نو ظاهره خبره ده کشران ټول مشر ته ګوري چې مشره داسې وي نو کشران هم به د هغې په پل باندې روان وي د دې وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل بیبیانو ته علم ښودلی او صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین به د هغوی نه تپوسونه کول د مسایلو
حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یو عظیم استاد وا دارنگی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دارنگی ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دارنگی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ دارنگی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ دارنگی ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ د دین نورم ډیر شی زنانه دسی وی چې هغه باقاعده هغه ته د فقه علم او د قران او سنت علم وګته او دا علم ډیر لازمی دی دا لازمی نه دی چې د مدرسه کې داخله کې د دې ترغیب زده کوم بلکې ابتدایي تور باندې چې کله ماشوبوي د قران ترجمه قران نازله پیوي د هغه نه بعد ته د کور مشري نو باقاعده په کور کې د تعلیم اهتمام کوا دارنګي د دینی د خبرو اهتمام کوا دارنګي کوم چې بنیادی کتابونه دي تعلیم الاسلام کتاب سنه سویلی کور کې باقاعده داغي تعلیم کوا د دې د پاره چې هغه ماشومي چې د هغه په ذهن کې دا خبرې چې کله د بچپن نه کېدي کې خودلې شي نو به چې هغه غټي شي نو به هم هغه خبرې د هغه په ذهن کې پرتی وي نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې فرامین سره د زنانه حیثیت قوم ته خود خلق ته خود چې دا ستا په شان انسان دی په معاشره کې لکه څنګه چې حقوق تا ته ملاويږي پکار د چې دې زنانه ته ملاوي شي بلکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معاشرتی طور باندې زنانه ته دومره لوی مقام ورکو چې دې سره به ته ژوند تیرې خسته ژوند به تیرې اور الله رب عزت ارشاد فرمایل وعاشروهن بالمعروف الله دو چا مبارکی سفارش نه ذکر کړ سوا د یو قوم متعلق الله بطور د سفارش انسانانو تو وعاشروهن بالمعروف چې دې زنانو سره په خستو طریقې سره ژوند تیروا وعاشروهن بالمعروف امام ابو بکر الجساس فرمائی معروف معنی صدا فرمائی داغه د خوراک اسکات انتظام کو پتا لازم دی داغه د جوړې جامې انتظام کو پتا باندې لازم دی واشروهن بالمعروف خپل کور والو سره په خستو طریقې سره ژوند تیروي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمائی وخلقوا حبب الی من الدنیا وخلق ما تستاسو په دنیا کې درې سيزونه ډېر محبوب دي درې سيزونه یو فرمایل النساء یو زنانا دویم وطیبو خوشبو لګولو دریم وجعلت قرة عینی فی الصلاة زما د سترګو یخواله په منځ کې خودل شوی دی درې سيزونه ما ته ډېر محبوب دي یو خوشبو دویم زنانا دریم منځو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ولدا فرمایل اشاره دی خبرتا وخلقو د زنانو حقوق ظاهر ول دا ماته ډیر محبوب دي چې تاسو وړاندې ظاهر کم چې د زنانو سس حقوق دي دا نه چې تا نکاح وکړه او دا ستا یو غلام ده دا نه بلکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل عمل سره امت ته خود لیدي چې دا ستا غلام نه ده دا ستا په نکاح کې دا لیکن ستا غلام نه ده دا یو انسان دی دې سره به داسې ژوند تیری لکه څرنګه چې ته خپل ملګري محبوب سره ژوند تیری یو ځل حبشیانو تیراندازي کوله غشي یو بل باندې وشتل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها توی راشا عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی سلام په وګبان دي زنه کې خودلا حضرت فرمایل چې ګور دویتا دارنګي حدیث پاک کی راضی یوزل حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم منډ او اهل منډا چې منډ او اهل عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها د نبی صلی الله علیه وسلم مخ کې شولا منډه کې مخ کې شولا بل ځل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله دوړ ولا ګول نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر مخ کې شو دا ولې نبی صلی الله علیه وسلم یو بل سره منډه وهلا د دې وجنا امت ته خودل چې دا نو چې دا ستا په نکاح کې شوی زنانه بس دا ستا غلام شو نه دغه هغه مینا محبت ور کوي کم چې تخپل یو محبوب لور کوي
نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ستاسو د دنیا نه ما تدریس زونه ډیر محبوب دي. یو شی حضرت فرمایل النساء زنانا، بلکې حضرت دومره فرمایي چې پتا سو کې د ټولو نه بهتر څوک دی. زمون په معاشره کې خود ټول نه بهتر سړی غوي چې هغه کله کور ته لاړ شي نو سترګې برا په اسمان کې د فرعون په شان کور ته دنده کېږي او خبرې وسره نه کېږي. او چې کله بهر ته راشي نو بهر یې ښه ښایسته ملګرو سره گپ شپ وي، خو چې کور ته لاړ شي د فرعون په شان دنده کېږي. حکیم الامت علامه اشرف علي تانوي رحم الله یو واقعه لیکله چې یو زنانه واو خاورې غریب سړی و، یو ځل یې غوښه واغسته کور ته یې ویوړه. چې کور ته یې ویوړه کور والا ولګېده، غوښه یې پخه کړه، خو په غوښه کې ترې مالګه ډېره شوه. چې کله خاوند وړاندې هغه غوښه کېښودله نو مالګه به انتها ډېره وه. هغه څه وخوړه او نور یې پرېښوده، د خولې نه یې څه خبره ونه کړه. دې کې دا سړی وفات شو، چا په خوب کې ولیدو. نو هغه کس ته تپوس وکړو چې ستا خو ښه اعمال نه وو، الله ستا سره څه معامله وکړه؟ نو هغه کس ورته ووایي چې زما اعمال ډېر خراب وو، لیکن د یو عمل د وجې نه الله زه معاف کړه. وی هغه عمل څه؟ وی هغه عمل دا و چې زما د کور والا نه په سالن کې مالګه ډېره شوې وه، ما د الله رضا دپاره هغه معاف کړه. نو الله زه پیش کړم خپل مخې ته، ما ته وی چې تا زما جو بندو زما د رضا دپاره معاف کړی و، دن ما ته الله خپل ځان دپاره معاف کړي چې تا زما په یو بنده باندې دومره احسان کړی و، نن زه تا معاف کړم. نن عزیزانو سوچ وکئ د عفو خبره بالکل ختمه شوې ده. خاوند ښځو ته معافي نه کوي، خواښې انګور ته معافي نه کوي. چې کله زمونږ په کورنۍ کې د درګذر معامله د عامه شي نو زمونږ معاشرتي زندگی به ښایسته تېره کړي. نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي انا خیرکم، زه په تاسو کې د ټولو نه بهتر یم. او بیا حضرت فرمایل په تاسو کې د ټولو نه بهتر څوک دی؟ خیرکم خیرکم لاهلي، د تاسو کې د ټولو نه بهتر هغه څوک دی چې خپل کور والا سره څوک ښه سلوک تېري. بیا فرمایل چې زه د ټولو نه ډېر خپل کور والا سره ښه یم. احادیثو کې راځي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله پیزار سیر شو یا کپړه کې به پیون لګولو، هغه هم نبي علیه السلام په خپله لګول. احادیثو کې دا نشته دی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چېرته عایشې رضی الله تعالی عنها ته ویلي چې زما په کپړه کې ته پیون ولګوه، چېرته دی ویلي چې ماله ته کپړې ووینځه. دې نه معلومیږي دا چې که زنانه خاوند له د هغه خیال ساتي نو هغه له هم پکار دی چې د هغه شکریه ادا کوي. که د خواښې خیال ساتي نو هغې له هم پکار دی چې د دې شکریه ادا کوي. په ضد د دې باندې چې دا موږ په خپل فرایضو ګڼو چې نه دا خو فرض دي دا شیزونه، نو چې کله موږ دا فرایض وګڼو عزیزانو بیا د هغې د وجې نه مختلف ورځو باندې مختلف جنګونه او جګړې بلکې کور چې دی هغه جهنم جوړې کړي. د دې وجې نه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ما ته د ټولو نه ډېر محبوب هغه څه شی دی النساء، زنانه، یعنې د زنانو حقوق ظاهرول دي. او دومره الله رب العزت اختیار ورکو زنانه ته. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې هن لباس لکم وانتم لباس لهن، دا زنانه ستاسو د پاره جامه ده، تاسو د دوی د پاره جامه. لکه څرنګه چې د جامې د وجې نه انسان ته عزت محسوسیږي، لذت محسوسیږي، سکون محسوسیږي، نو دارنګې پکار ده چې تو د سکون ذریعه د زنانه د پاره، زنانه تا د پاره د سکون ذریعه ده. نو تاسو کوشش کوئ چې یو بل سکون او آرام ورکئ، یو بل ځان د پاره جهنم مه جوړوئ. هن لباس لکم وانتم لباس لهن. دومره الله رب العزت تاکید ذکر کو، اشاره دې خبرې ته چې زنانه ډېر نرم قوم دی. که ته ورسره په ښایسته طریقې سره ژوند تېرې نو هغه به هم تا سره تېروي. نن زمانه کې خلک دا اعتراض کوي چې نن زمانه کې زمانه بالکل دغ شوې ده، که ته چېرته نرمي وکړې خپل ښځې سره نو هغه بیا په تا باندې له پاسه سوري کړي. دا خبره بالکل غلطه ده. قرآن مجید کې الله رب العزت دا هم فرمایل دي چې ته خپل زنانه ته علم هم وښیه، ضروري احکام ورته وښیه. نو چې کله هغې ته
د الله او د الله د رسول حکم معلوم وي او به وسره ته نرمۍ برتاو کوي نو هغه به چیرې تاسو سره دغه کېږي نو بلکې هغه به تاسو سره ښایسته ژوند تېروي دا زمونږ نرمي خو وي لیکن دې سره سره مونږ علم هغوی ته نه ښیو هغوی ته مونږ حلال او حرام نه ښیو هغوی ته مونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت نه ښیو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې ازواج مطهرات د هغوی سیرت ورته نه ښیو نو د دې وجې نه دی زمونږ معاشره خرابوي که چېرته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو د ازواج مطهرات سیرت مونږ د هغې د وړاندې بیانو نو انشاءالله العزیز بیا به چېرې صحیح احوال به وي غلط احوال به نه وي بلکې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم معاشي طور باندې زنانه مستحکم کړه کله چې انسان معاشري طور باندې کمزوري معاشي طور باندې که دا هغه ډېر لوی مقام خو خلک ورته په ښکته نظر باندې ګوري او یو کم عقل انسان احمق انسان هغه الله مال ورکي نو د مال له وجې نه خلک هغه ته څه کوي په ډېر اوچت نظر سره ګوري نو الله رب العزت زنانه معاشي طور باندې مضبوطه کړې ده د خاوند د طرف نه هم دې ته حصه میلاویږي دارنګې د پلار د طرف نه هم دې ته حصه میلاویږي دارنګې الله رب العزت خاوند مکلف کړل په دې باندې علی الموسع قدره علی المقتر قدره چې مالدار باندې لازم دي چې خپل وس مطابق د استطاعت مطابق خاوند لنان خزل لنان نفقه ورکړي دارنګې که غریب دی نو خپل وس مطابق خپل خزل لنان نفقه ورکړي نو معاشي طور باندې الله رب العزت زنانه مضبوطه کړه او تمدني طور باندې هم دا نه چې د زنانه نه ټول اختیارات لرې کړي دي بلکې دا ورته فرمایل دي چې ته به په کور کې اوسېږې ته د کور بادشاهان یې او ستا چې څومره حقوق دي هغه به زه ادا کوم خاوند هغه په خپل ذمه باندې دغه کړي نو دا یې زنانه له عزت ورکو دا یې زنانه له مقام ورکو دا نه کوم چې مغربي تهذیب والے دي چې هغه وایي چې زنانه دي بند کړه په کور کې نه زنانه په کور کې نه ده بنده زنانه له تا عزت نه دی ورکړ بلکې تا بهر ته بوتله او ته چې ځانه به ګټې ځانه به خورې ځانه بس کې اور الله رب العزت دا نه دي فرمایل بلکې فرمایل چې دا په کور کې اوسېږي د کور بادشاهانه وي او د دې چې څومره ضرورت دي دا به خاوند پوره کوي بلکې دومره اختیار ول ورکړل جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي لا تنكح الأئم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأمر یو ماشومه د سدا یو زنانه د سدا چې هغه پیغله زنانه ده یو کس ولا د نکاح پیغام ورکی نو شریعت دا نه دي کړ چې ته دا زنانه مجبوره کې چې نانا دې سړي سره به ته نکاح کوي نانا حضرت فرمایي لا تنكح الأئم حتى تستأمر یو زنانه سره به نکاح نه کېږي تر دې پورې چې د هغې نه تپوس وکړی شي چې دا کستا خوخت د علم په اعتبار سره د دین په اعتبار سره د مال په اعتبار سره کنو کاغه اجازت ورکی فبها کې اجازت ورنکي ته نشي مجبور کوله دارنګه حضرت فرمایي ولا تنكح البكر حتى تستأذن یو زنانه د سدا چې ماشومه ده به بالغ شوه نو وس په دې صورت کې دې سره به نکاح هغه څوک کوي چې کله دا اجازت ورکي چې دا کس زما خوښ دی او که چېرته هغه ووایي چې زه نه کوم نو مور او پلار یې نشي مجبوره کولی څومره لوی مقام الله تعالی زنانه له ورکو دې نه معلومیږي دا چې دا زنانه دا اصل یو حیوان نه دی بلکې باقاعده د دې د رای اعتبار دی او د دې رای الله رب عزت معتبره کړله چې الله رب عزت فرمایي وعاشروهن بالمعروف دې سره به تاسو په ښایسته طریقې سره ژوند تېروئ اور الله رب العزت بار بار په قرآن مجید کې د دې تاکیدات ذکر کړي دي حضرت فرمایي چې په تاسو کې د ټولو نه بهتر هغه سړی دی چې هغه خپل کور والا سره بهتر وي بلکې حضرت دومره فرمایل دي ان اکمل المؤمنین احسنهم خلقا والطفهم لاهله پتاسو کې کامل مومن څوک دی حضرت فرمایي کامل مومن هغه څوک دی چې داغه اخلاق خستوي دویم دا دی چې خپل کور والا سره داغه نرمي برتاو وي دا د ټولو نه بهترین کس دی نو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې بهتر کس هغه دی نو اوس ذمہوارۍ مې په زنانه باندې سدي او په سړي باندې سدي په سړي باندې دا ذمہواري ده چې هغه خپل کور والا هغې ته قرآن وښیي اور د شریعت د احکامو نه باخبره کړي چې دا د شریعت احکام دي
او په کور کې یو دینی ماحول جوړ کړي. نو چې کله یو دینی ماحول وي خاوند ته به پته چې زما دا د حقوق دي، ښځې ته به پته چې زما د خاوند دا د حقوق دي، دا به زه ادا کوم. خواښې ته به پته چې دې جنۍ باندې زما څه حق نشته، که دا مال څه خدمت کوي نو دا خپل د طرف نه تبرع احسان کوي. نو چې کله په دې طریقې سره زموږ معاشره روانه وي نو هغه به ښایسته روانه وي. او چې کله مونږه د یو حقوق بل ورکو د بل ورکو نو عزیزانو بیا به زموږ ستاسو معاشره سمه نه وي. ستاسو سوچ وکئ په دې کورونو کې دا جنګونه دا جګړې د دې بنیادي وجه څه د دې بنیادي وجه دقه چې د خواښې خیل دی چې دا جنۍ چې راغله بس دا خو زما غلامه ده، دا خو زما ماتحته ده. که چېرته معمولي غونډه کې چېرته د هغې نه دغه وشي نو کور به جهنم جوړ کړی وي. دا ولې؟ اصل کې دا ټول نقصان او کوتۍ دا د سړو ده. سړو له پکار دي چې خپل کور کې باقاعده د حقوق وښیي چې د دا حقوق دي د دې دا حقوق دي. که دا خپل طرف نه ادا کوي دې ته به الله تعالی ثواب ورکوي، خو دې باندې لازم نه دي. نو عزیزانو زموږ معاشره به سمه وي. انشاءالله کوشش به کوو چې خپل په کور کې دیني ماحول جوړ کړو او باقاعده د تعلیم اهتمام کوو، ضروري احکام زده کوو د علماو نه، او بیا په کور کې یو مسله ذکر کوو. ډېرې نه چې ډېرې مو ذکر کو په یو ځل باندې نو بیا به هغوی نه کیني. یو مسله زده کړه، کور ته راغلو هغه یو مسله وکړه، بیا یو هفته پورې د هغې مشق وکړی شي چې په دې باندې به عمل کوو. یو هفته وشي د هغې نه بعد بیا بله مسله هغه په کور کې رایج کړو، درېیمه مسله. نو دارنګې چې مونږه کور کې هم د علم ماحول جوړ کړو نو زمونږه دا معاشرتي زندگی دا به ښایسته طریقې سره تېرېږي او زمونږه دا عادت چې دی دا به عبادت جوړ شي. چې سوي الله تعالی به دې د عمل کولو توفیق راکړي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله زموږ صغیر کبیره ګناهونه معاف کړي. یا الله مو خپل مقرب بندګان جوړ کړي. یا الله تعالی د دین اسلام د علوم نه خبر کړي، جهالت ختم کړي. الله تعالی زموږ کورونه دا د علم کورونه جوړ کړي. الله تعالی جهالت د دین ختم کړي. الله تعالی زموږ معاشرتي سماجی زندگی د قرآن او سنت موافق کړي. د رسم و رواج نه موږ بچو ساتي. الله تعالی څوک په څه قسم پریشانی کې مبتلا د غیب نه ولا بندوبست وکړي. څوک بیماران دي شفای کامله عاجله مستمره نافعه ورته نصیب کړي. څوک وفات شوي دي مغفرت تامه ورته نصیب کړي. الله تعالی دا جماعت په خپل قدرت سره تکمیل ته ورسوي. څوک په دې کې څومره تعاون کوي جانی مالی الله تعالی دا وی اعمال په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. الله تعالی عافیت ولا حیات را نصیب کړي. هر قسم بیماریانو پریشانیانو نه موږ بچو ساتي. په آخر وخت کې دنیا نه زو په جبدا کلمه جاری کړي لا اله الا الله.